ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. په دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې موجود یو، چېرته چې د سرکاري سکولونو او د نجي کالجونو ترمنځ مقابلې روانې دي. او دغه مقابلې چې کوم دی د ډسټرکټ سپورټس تحسین الله صاحب او میډم نوشین چې کومه ده د دغه جینکو باقاعده کوم پریکټس دی یا کوم هغه ورسره کوي او خپل محنت ورسره کوي. ورسره ډیپټي کمشنر 400 چې کوم ده نو هغوی د طرف نه چې کوم دی د هغوی په نوم باندې دغه ګولډ کپ دی او هغوی په خپله راغلي د دې پرانیسته وکړله. دې کې داسې ډېر کالجونه راغلي دي چې هغه صرف مطلب دا دی چې پریکټس یې نشته یا دې ته توجه نه ده راکړې. هغې کې د تنګي کالج چې کوم دی دې وخت کې کوم پرفارمنس راغی نو بالکل زیرو پرفارمنس رالو، هغه شانتې توجه یې نه وه او نه چې کوم دی نو ګیم ته توجه ورکړې وه. نو یقینا چې دا د دغه کالج د میډم چې کومه ده یا د پرنسپل چې کوم دی د هغې کمزوري ده چې هغې ته هغه شانتې توجه نه ورکوي. ورسره نور کالجونو کې لکه نجي کالجونو کې چې کوم دی نو پیس کالج دلته کې ټول میدانونه وګټل. دا ولې چې خواري ورسره کېږي، ځای ورسره شته. دلته کې موږ داسې کالجونه هم دي چې هغوی سره ګراونډ نشته دی. داسې سکولونو والا سره زموږ خبرې اترې وشولې چې هغوی په چت باندې پریکټس کوي. نو دې ته توجه پکار ده. ورسره زموږ په دې معاشره کې یا په دې 400 کې په جینکو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، خو هغوی ته د مواقعو ضرورت دی چې هغوی ته موقع ورکړي شي. په دغه کې د والدینو، په دغه کې د استادانو هم چې کوم دی نو یو کردار دی. بیا د معاشرې هغه خلکه چې دلته کې کومې جینکې مخکې ځي نو د دوی حوصله افزایي پکار ده، نه چې موږ د دوی پسې خبرې اترې وکړو. دا د دنیا دوړ دی او د دنیا په دوړ کې چې کوم دی څنګه ځوانان مختلف لوبې کوي نو دغه شانتې جینکې د هغوی نه کمې نه دي. هغوی هم چې کوم دی نو په دغه میدانونو کې لوبې کولی شي. نو نن چې دا کوم ګیمونه روان دي دا به څو ورځو پورې روان وي. دې ته چې کوم ده ټي اے ډي خوراک څښاک او څه چې دي نو هغه د ډسټرکټ سپورټس لخوا چې کوم دی نو هغه ورکړی کېږي. او نن دغه خلکو چې کوم دی نو کوم ګیمونه وکړل او یا دغه ګیمونو سلسله روانه ده نو دا به مخ په وړاندې خو هم تاسو ته موږ ښایو موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ډي سي ګولډ کپ فیمیل سپورټس فیسټیول کوم انعقاد مطلب که شروع دی په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې دی کې چې کوم دی نو دا د انټر کالجز یو کمپټیشن دی چې په دې کې ډفرنټ کالجونه که هغه پرایویټ دي او که هغه سرکاري دي د هغې ټیمونه چې کوم دی نو په شپږو مختلفو ګیمونو کې حصه اخلي. دا زموږ لومړی فیز دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډیپټي کمشنر صاحب هغه راغلی او هغوی اعلان وکړو چې کم مطلب دا لکه انشاءالله موږ کوشش کوي چې زیات نه زیات ایونټ یې وکړو. نو د دې نه چې کوم دی نو د فروری په مطلب دی که په سټارټ کې بیا د دې سیکنډ فیز دی چې کرکټ او والیبال او ورسره چوکبال او تروبال د دې چې کوم دی نو د دې د ایونټ په د فیمیل لپاره انعقاد کیږي. ورسره د زموږ د ډیپټي کمشنر صاحب دا پروګرام دی چې موږ دلته د څنګه چې مطلب دا لکه موږ د کالجز یا دغه کوو د سکولز په لیول باندې چې کوم دی نو د انټر سکولز پروګرام انشاءالله ډېر ژر به دلته منعقد کیږي. داسې کسان یا داسې کالجونه چې هغوی خو پریکټس نه وي پرون راته ویلي شوي دي یا بل پرون لکه دوی دپاره نه پر بالکل ما خو تاسو ته وویل چې دا خو شروعات دی د دې کال. مطلب دا لکه دغه دی چونکې زه به ده ووایم چې د سیلاب راغلی و د هغې د وجې نه یا د دغه مطلب که وجې نه چې کوم دی نو زموږ تسلسل چې کوم دی نو هغه یو بوټی مات شوی خو شکر الحمدلله هغه بیا شروع شو او موږ خو چې کوم دی نو لکه کالو سر چې کوم دی نو چې پلیرز وي نو هغه خو تیاری کالو سر وي. زما په خیال دی چې کوم دی تاسو وکتل پلیران چې کوم دی نو راغلي دي او خپل ښه پرفارمنس یې ورکړو. ورسره زما په خیال تاسو خو د دې خبرې ګواه یې چې دلته چې کوم دی نو موږ داسې میاشت نه پاتې شوي داسې دغه نه پاتې شوي چې موږ دلته داسې ایونټ انعقاد نه دی کړی. دا به څو ورځې روان دي ټي اے ډي او خوراک څښاک دا چې کوم دی نو دا ډېر څونه مطلب دی که د بس کرایه ده یا کیش پرایز دی انعامات دي یا د دوی دلته د ریفریشمنټ یا د دغه تاسو وکتل چې موږ مطلب دی لکه چای روټۍ بندوبست هم ورته کړی دی او ورسره چې کوم دی نو دوی لپاره د ګاډو او د دوی د بوتلو راوستو دا ټول انعقاد چې کوم دی نو ډسټرکټ ایډمنسټریشن او د ډسټرکټ سپورټس آفس د اړخ نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم شاروخ دی. ما زه آلراؤنډر یم. ما ډېر گیمز کړي دي او والیبال نیشنل هغه مې کړی دی 33 نیشنل گیمز 2019 کې شوی و هغې کې کے پی چیمپئن و مونږ نو هغه مې کړی دی او داسې مې هینډبال هم کړی دی کرکټ مې هم کړی دی نیټ بال مې هم کړی دی
चौक बाल में कड़ी दी, ढेर गेम्स में कड़ी दी। شروع در تو چې اکثر داسې والدین یا کور والا داسې اجازه ته ورکړي چې نه کوم هغه ټیلنټ ویني او جی او زمونږ په دې سیمه 400 کې ډېر داسې ټیلنټډ جنکې شته چې هغه زما سره شته، مطلب په نیشنل باندې تللی دي او هغوی کې ما تخکاري هغوی کې چې هغوی به لاړې شي په انټرنیشنل به هم لاړې شي، نیشنل ته به هم لاړې شي. خو زمونږ د 400 دا خلک چې دي نو دوی خپلو لوریانو ته او خپلو خوریانو ته د دې ځای ته د راتلو پرمیشن نه ورکوي. نو زه هغوی ټولو ته دا خواست کوم، زما ته دا ریکویسټ دی چې هغوی خپلې لوریانې خوریانې هغوی دې فیلډ ته راولېږي، دلته دوی ورته ښه ښکلی انوارمنټ هم ورته هغه کړی دی، ټورنمنټ ورته ارګنایز کوي. زمونږ ډي ایس او صاحب هم د هغې مونږ ډېره شکریه ادا کوو چې هغوی هغه کوي، ډي سی صاحب ټول. خو بیا هم څه خلک داسې دي چې هغوی بلکل خپلې لوریانې نه راپرېږدي. نو هغوی ته به زما دا درخواست وي چې هغوی خپلې لوریانې دې فیلډ ته راولېږي چې هغوی خو مخې ته لاړې شي او خپل ځان دپاره فیوچر جوړ کړي. انشاءالله چې تاسو مستقبل څه دی او څه کوئ دی؟ زما فیوچر انشاءالله سپورټس دی او دې ټایم کې زه ایم ایس سی کوم عبدالولي خان یونیورسټي مردان نه، سپورټس کې به تا ته مقرر کړي شي نو مخکې او جی انشاءالله چې ما ته چانس ملو شي نو زه به مخکې لاړه شم. اکثر په میډیا باندې داسې خبرې چې د کووډ وي یا دغه مختلف خلکو مختلف سوچ وي، هغه خلکو ته څه میسج ورکوي؟ هغه خلکو ته زما دا میسج دی چې خپل سوچ د پازیټیو وساتي، دا پازیټیو اکټیویټیز دي نو د دې باره کې د کم از کم داسې دغه نه کوي او دا ټیلنټ چې وي نو په هر چا کې نه وي، خو چې په چا کې وي نو هغوی ته د حوصله افزایي وکړي، نه دا چې هغوی د ډسکرج کړي. ډسکرج کول بالکل نه دي پکار. ख़वातीन व हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से आए हुए मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि इस रंगारंग तकरीब में मुझे आपने दावत दी और साथ ही साथ एक कामयाब प्रोग्राम की मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि पिछले साल 191 प्रोग्राम्स किए, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारा टारगेट 291 का है इंशाल्लाह। तो वो मैं आपको उसकी नवीद पहले ही सुना देता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारी बच्चियाँ हर मकातब फ़िक्र में, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में और हर फील्ड में शाना बशाना भी हैं और माशाल्लाह बहुत में बेहतर भी हैं। तो हमारे इस नए साल का आगाज़ एक्टिविटीज़ का इनकी एक्टिविटी से हुआ और इनके चेहरों पे वो खुशी जैसे ईद का समा, उनकी खूबसूरत टैबलोज़ और साथ ही साथ जो हम वक्त के साथ मुख्तलिफ इवेंट्स देखेंगे तो इंशाल्लाह इनकी सलाहियतें मज़ीद निखर के सामने आएंगी। हमारी बच्चियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना लोहा बनवाएंगी और इंशाल्लाह फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर नेशनल, फिर एक वक्त वो भी आएगा कि ये हम सब की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल्स पे भी करेंगी। यही वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम अपने टैलेंट्स को बाहर लेकर आते हैं और मकसद सिर्फ यही होता है कि निसाबी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी रुझान हो और ताकि हमारी जो मौजूदा नस्ल है और जो आगेली नस्ल है ताकि वो एक सेहतमंद मुआशरे में और एक सेहतमंद सोच के साथ आगे बढ़ें। प्राइजेस का जिक्र किया और मैं इससे पहले DSO साहब से जिक्र कर रहा था। अभी आपके इवेंट्स होंगे और इंशाल्लाह उसमें फ़र्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस भी होंगी। मेरी नज़र में आप सब फर्स्ट हैं और मुझे यही उम्मीद है कि आप इस इवेंट को इतना एंजॉय भी करेंगे। साथ ही साथ कंपटीशन में होता है एक फ़र्स्ट और एक सेकंड होता है, लेकिन मेरी नज़र में आप सब के सब फर्स्ट हैं। थोड़ा सा प्राइस पे डिस्कशन हुई, DSO साहब को मैंने डायरेक्शंस दिए हैं, हमने उसकी जो लिस्ट है वो भी रिवाइज़ की है। पहले ऐसा था कि थर्ड प्राइज़ को प्राइज़ नहीं मिलता था, तो इस दफ़ा से इंशाल्लाह जो हमारे थर्ड आएंगे जिस भी इवेंट्स में उनको भी हम डेकोरेट करेंगे। 10,000, 7,000 और 5,000 इंशाल्लाह सीक्वेंस होगा। और DSO साहब हमारे जो बच्चियों ने टैबलो किया मेरी तरफ से 10,000 उनके लिए भी और जिन्होंने भी पीटी डांस 4-5 टैबलोस मज़ीद भी पीटी आप देखेंगे तो इट्स अ वर्ल्ड क्लास पीटी। आई नो और आई हैड टू गो ऑन दुआ ना जनाज़ा, ठीक है, तो मैं उसमें एक्सक्यूज़ ज़रूर चाहूँगा। तो इनकी लिए मेरी तरफ से 10,000 मैं वो भी अनाउंस करता हूँ, ठीक है। बाकी ये हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट है और हम इस डिस्ट्रिक्ट को खूब से खूब तर करेंगे, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों की सलाहियतों को सामने भी लाएंगे और इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये हमारी तर्जमानी करें और हम उनको वो तमाम मौके दें जिसके अंदर ये खूब निखर के सामने आए। इसके साथ ही एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया और आप सबको जो हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। टीचर्स की जो एफ़र्ट है
उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मुख्तलिफ स्कूल्स ने जो पार्टिसिपेट किया, उसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जिससे पता चलता है कि तमाम सेक्शंस जो हैं वो आ गए हैं। और मैं पहले तो फीता काट चुका, लेकिन आई डिक्लेयर द गेम्स ओपन।